حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته حدیث بیان کړ چې 3 قسم خلک داسې دي الله تعالی به پر ورځ د قیامت دی خلکو سره نظر د رحمت نه کوي. الله تعالی به دی خلکو ګناونه چې کوم دي نو پاک نه کوي، نو او دې لپاره به عذاب الیم وي، درناک عذاب له خدای تعالی ورکی. حضرت ابو ذر رضی فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلک څوک چې دا هلاکت کې چې کوم دي پریوتل چې الله تعالی پر ورځ د محشر باندې قیامت باندې دی خلکو ته معافي ونه کی. نو محمود علیہ السلام فرمایل چې 3 قسم خلک دادي. اولنې نمبر المسبل، هغه سړی دی چې د پرتوب د پنسي د گیټو نخکته وي. نو کوم سړی چې تکبر په نیت باندې پنسي د گیټو نخکته وي، د انسان ته الله تعالی پر ورځ د قیامت په نظر د رحمت باندې ونه ګوري. دویم قسم نبی صلی الله علیه وسلم هغه سړی یاد کړ چې دا چغلی کوي. او دریم نمبر هغه انسان دی چې دا تاجر وي، تجارت کوي، اغستل خرڅول کی خودی په دغه کې دوکي کې د خلکو سره او په دروغ باندې قسمونه خوري.